अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सऊदी अरब लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं आप लोग का दोस्त टेक्नोलॉजी मास्टर। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो है। तो दोस्तों, जो भी पाकिस्तानी भाई हैं वो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें आप लोग को एक नंबर दिया गया है। जिस भाई को भी जो भी मुश्किलात हो, हुरूफ हो, इकामा ख़त्म हो या कोई भी मुश्किल हो, कफ़ील के साथ भी जो तनख्वाहें आप लोग की हो या कोई भी मसला अगर आप लोग का चल रहे हो, तो आप लोग ये वीडियो क्लिप में जो नंबर दिया गया है, तो इस नंबर में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और इस नंबर में आप लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें और अपना जो मसला है आप लोग मैसेज करके या फ़ोन करके या वॉइस मैसेज करके भी कह सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो क्लिप आप लोग देखिएगा और वो जो नंबर आप लोग को दिया गया है व्हाट्सएप का, तो दोस्तों ये हुकूमत की तरफ से एक कदम उठाया गया है, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस पर। तो दोस्तों, इसमें व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो में आप लोग इस वीडियो से अपना जो नंबर है व्हाट्सएप वो नोट करें और व्हाट्सएप पर हमारे साथ कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, हुकूमत आप लोग की पूरी पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों के लिए है। दोस्तों, ये है वो वीडियो जो कि मैं इसके बारे में आप लोगों से कह रहा था। इस वीडियो में नंबर है, तो दोस्तों वीडियो देखिए और नंबर नोट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा के सोना मुसाफर दी अगोता अस्सलाम वालेकुम रुनो मुंता मुसलसल स्तासु च कम मसाइल दी अगम की तराजी मा च कम कंप्लेंट सेट रोकड़े रे पाकी कुम यो मसला की तराजी जरन खबर को मा खुसूसन द मिडल ईस्ट दमु च कम प सऊदी अरब के मुसाफर दी दो द्रे घटी इश्यूज वे पकम च प्राइम मिनिस्टर से प कैबिनेट के द जुल्फी बुखारी प क़ियादत के वैना वकड़ा چې تاسو په دې باندې په میاشت کې ماته ریپورت راکړئ، یو پالیسی جوړه کړئ. پالیسی د څه شي لپاره؟ زما چې کوم مسافرونه دي او هغه خدای مکال ته اکسیډنټ وشي، هلته ورسره د علاج پیسې نه وي، بیا هغه ته کوم مسایلي جرماني د هغې ذمهواري د حکومت واخلي. عمران خان وي چې حکومت به یې واخلي او زلفي بخاري کوم چې د اوورسیز ذمهواري ده ورسره چې ته په هغې باندې کار وکړه. دویمه دا چې کم زمونږ د مسافرو خدای مکال ته فوتګي وشي، ډیډ باډي بیا پاکستان ته راوړلي، دلته خلک انتظار کوي، هلته ورته کلینس نه میلاویږي، په هغې کې ډېر مشکلات دي. نو ریاست او پاکستان حکومت وی چې د هغې مونږ ذمهوار یو، د مونږ شهري دي او هغه د جان و مال دواړو تحفظ به یې مونږ کوو. نو د هغې لپاره یې وینا وکړه، نو په میاشت کې به دننه پرایم منسټر صاحب په خپله باندې دا پالیسي قوم ته مخې ته راولي. درېیمه خبره چې کوم زموږ مسافر په جیلونو کې او د اقامو مسلې ده، نو په مارچ کې انشاءالله مونږ ایکسپیکټ کوو چې یو غټه بریک تھرو به وشي او د دې لپاره به یونیفارم پالیسي د ټول لپاره تیار شي. نو ما چې کم تجاویز تاسو مونږ ته راغلي دي په 15 شپږ کاله کې چې کوم مسلې مو چوتې کړې وې چې هغه ستاسو مخې ته کېدم چې په هغې کې څه پیشرفت د پرایم منسټر صاحب په مخ کې وشو. د هغې نه علاوه په ملیشیا کې چې زموږ کوم مسافرونه دي هغو د پېښور نه ډایرکټ فلایټ مطالبه کړې وه. پرایم منسټر صاحب په هغې باندې سیویل ایویشن ته هدایت ورکړي دي او انشاءالله زر تر زره به په هغې کې څه پیشرفت وشي، ځکه چې په یو ای کې مونږ د پېښور نه 2 ډایرکټ فلایټس د یو ای نه هم شروع کړل. نو انشاءالله یو سټیپ واخلو، مسایل به حل کوو. د هغې نه علاوه په قطر کې تاسو وکتل چې کله پرایم منسټر صاحب لاړو نو څنګه د خپل قوم سره هلته مخاطب شو، خپل ټول پاکستانیان یې راوغوښتل، د هغو سره کېناستو، خبرې اترې ورسره وکړې. نو په هغې باندې پاکستان یو ډېر پازیټیو ایمیج او زموږ مسافرو لپاره اسانۍ طرف ته، ځکه چې یو لیډر کله ودرېږي په خپل قوم باندې، نه هغه نور ملکونو والا حکومت هم د هغې خلکو بیا ډېر زیات قدر او عزت کوي. د هغې نه علاوه چې نوره څونه دنیا را په هغې کې څونه انویسټمنټ اپارچونټیز د پاکستانیانو لپاره د اوورسیز لپاره د عمران خان په قیادت کې کوم روان دي. نو انشاءالله په شریکه باندې د پېښور نه فلایټس هم شروع کوو انشاءالله په قدره قلاره. په ملیشیا کې شروع شو او د دې مسایل د حل لپاره یو یونیفارم پالیسي د پرایم منسټر صاحب سره په کابینټ کې ما په خپله باندې خبر وکړه او هغې د زلفي بخاري په قیادت کې کمیټه جوړه کړه چې په میاشت کې دننه ما له دې کم چې علاج دی، کم چې ډیډ باډیز دي، کم چې په جیلونو کې دي، دا پورې یو یونیفارم پالیسي وکړي چې ریاست پر هغې په خپله باندې ذمهواري قبلې په هغه باندې بوت نه راځي. ډېره